أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة بقرة آیات نمبر 154. دا آیات شریفه د شهداء بدر دا غي مبارک نازل شوه دی چې کله جنگ بدر کې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین شهیدان شو، نو کافرانو پروپاګاندا کوله چې دی د دنیا د نعمتونو نه محروم شو، او دی چې څومره نعمتونه دي ته په دنیا کې حاصلېدل دا غټول نه دي ته محرومتیا حاصله شو، دی محروم شو د دنیا د نعمتونو نه. نو الله پاک جل جلاله دا آیات نازل کو چې ولا تقولوا او تاسو مو وایي لمن د هغه چا بارکی یقتلو چې قتل کړل شي فی سبیل الله په لار د الله کې اموات مړي، یعنی کوم خلک چې د الله رب العزت په لار کې قتل کړل شو شهیدان شو دي ته مړي مو وایي، بل احیاء بلکې ژوندي دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو شعور نه لرئ، د دې په ژوند باندې تاسو نه پوهیږئ. نو شهداو ته مړو دا چې کوم نشي ویلې، البته د دنیا په اعتبار سره ورته مړه ویلی شي، ځکه چې قرآن مجید کې الله فرمایي چې کل نفس ذائقة الموت، هر یو نفس دا به چې کوم د مرګ دا ذایقه سکی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله فرمایي چې انک میت و انهم میتون، ته مړ کیدونکې او دا ټول خلک چې کوم مړ کیدونکې دي. نو د دنیا په اعتبار سره شهدا د دنیا نه تللی دي، لیکن د برزخ په اعتبار سره د قبر په اعتبار سره، قبر چې کوم ځای کې انسان د مر نه پس پروت وي د انسان دا جسم دې ته قبر ویلی شي، او برزخ د دغه حالات نوم دی، نه د دغه زمانی نوم دی چې د مرګ نه وروسته کومه زمانه تر قیامت پورې ده، نو دې ته چې کوم دی برزخی زندگی ویلی شي. او د برزخ معنی د پټ، نو د دې د احوال زموږ نه پټ دی الله ولکن لا تشعرون، تاسو د دې په دغه باندې نه پوهیږئ، د دې په احوالو باندې په دې الله پوهیږي، ځکه الله وی ژوندي دي او مونږ کو قبر ولټونو شهید شي کوم دی مړ پروتي، نو الله وی دا ژوندي دي خو تاسو د دې په حیات باندې نه پوهیږئ. عام انسان چې مړ شي، کله انسان وفات شي، نو د انسان د دوه سيزونو نه مرکب دی، یو روح دی یو جسم دی. جسم دا ډانچه ده او روح په دې جسم کې دنه به حلول کړي، نو دا دواړه سيزونه چې کله موجود دي یو بل سره تعلقي، نو دا انسان ژوندي، او چې کله روح د جسم نه جدا شي تعلق سره پاتې نشي د انسان مړ شي. ځکه د مرګ تعریف دا دی، مرګ څه ته ویل شي چې کله روح د جسم نه جدا شي، او چې کله روح په جسم کې دنه یې د جسم سره تعلق دي ته ژوندي ویل شي. نو عام انسانان چې مړ شي وفات شي، نو د دې روح کو دا نیکی، نو دا چې کوم دی علیین تعالی علیین ته لړ شي، جنت ته لړ شي، او کو دا انسان بد وي نو دا سجین ته لړ شي. نو روح چې کوم دی یا علیین کی یا سجین کی، عذاب یا ثواب دا روح ته ملاویږي، خو جسم یې مخصوصي، جسم په زمکه والا قبر کې پروت دی، او روح چې کوم دی په علیین کې دی د نیک سړي، نو هغه ته چې څومره خوشاله محسوسیږي، نو خوشاله اصل کې روح ته ملاویږي ځکه په علیین کې دی، خو دا جسم محسوسي په قبر کې دی، دوه یو بل سره تعلق دی. دغه رنګ یو سړی ګناهګار دی، نو د روح چې کوم دی په سجین کې دی، کته په دوزخ کې دی، نو د روح ته چې عذاب ملاویږي، نو عذاب په اصل کې روح ته ملاویږي، خو جسم یې سره محسوسي ځکه د روح او د جسم تعلق دی. لکه څنګه چې نور په اسمان کې دی
او انسان په ځمکه باندې ګرځي نو د دې ځمکې او د دې نور یو بل سره تعلق دی. د بر نه چې نور کله لګي کنه په ځمکه باندې چې کوم ځای لونی او په توشي هغه وچی هغه نه بخارات جوړیږي. انسان په ځمکه باندې ګرځي نو د نور هغه ګرمي چې کوم دی مخصوصي نو د دې نور او د دې ځمکې چې څنګه یو بل سره تعلق دی د کشان د دې روح او د دې جسم د یو بل سره تعلق دواړو ته چې کوم دی کو سزا ملاویږي عذاب نو روح ته ملاویږي خو جسم محسوسي دواړو ته ملاویږي. اصل کې سزا روح ته ملاویږي خو جسم سره محسوسي. دغه مثال دسې دی چې سړی کله ودی شي خوب باندې ورشي ودی شي انسان نو دا روح لړ شي دا روح ته دنه جدا شي دا روح ته دنه جدا شي نو الته کې مثال بعض وخت سړی خوب این سړی پسې وخ ور پسې یا مار ور پسې نو دې مار کیستی په دې خوب کې نو د جسم نه کیسته جسم خو په کټ کې پروت دی خو روح ورل چې کوم دی کیستی نو دې چې کله راویښ شي کنه نو د په دې وجود باندې د خولې اثرات خولې بعض وخت انسان دوره چغي و چې دا مړی خراب شي بیا आवाज نه راوځي مړی خراب شي نو نه د چغي سوق اوري خود په خپل باندې چغي والی نو اصل کې د عذاب او د تکلیف ته روح ته او جسم ته نو خود د روح او د جسم تعلق دی نو دلته کې جسم محسوسه ولا چې ډیر پاسه په باندې خوله وا په باندې د یری اثرات د کرنګي عذاب یا ثواب دا روح ته ملاویږي خو جسمي په قبر کې محسوسي ځکه د دواړو تعلق ته څنګه په خوب کې تاسو ته مثال درو نو دک شان د دواړو ته عذاب هم ملاویږي دواړو ته ثواب هم ملاویږي. بعضي خلک وایي چې نه دا عذاب او ثواب چې کوم دی دا روح ته ملاویږي جسم ته نه ملاویږي او بعضي وایي جسم مثالی ته ملاویږي دا کم په قبر مبارک کې چې په دې قبر کې چې کوم انسان دا جسد او دا جسم پروت دی نو دته نه یو مثالی جسم یې هغه ته کوم نه ملاویږي. موږ وایو دواړه خبرې خطا دي. عقلی طور چې کوم دی دا خبره غلطه چې صرف روح ته دی ثواب یا عذاب ملاویږي او نقلی طور دا خبره غلطه ده چې روح ته دی ثواب یا جسم مثالی ته دی ملاویږي یا روح ته دی ملاویږي دواړه خبرې غلطه دي. کو یو سړی چې صرف روح ته ثواب ملاویږي یا روح ته عذاب ملاویږي غلطه پدې ده چې دا انسان د دوه سيزونو نه مرکب دی یو جسم یو روح دواړو ته انسان کو روح ته وځي بیا جسم هم څه ګناه نشي کولی نه نیکی کولی شي او روح خو یوازې هیڅ نشي کولی او چې دواړه کله یو بل سره تعلق یې دواړه چې کوم دی ملوي نو دی ګناه هم کوي دی ثواب هم کوي. مثال په تور یو سړی چې کوم دی په دې یخنۍ کې چې کوم دی تهجد لپاس یو د سکی او سخت برداشت کی او تهجد له ادریږي دا خو یوازې روح نه دی پاسې دا خو جسم او روح دواړه پاسې دي نو پکار دا ده چې د روح او جسم دواړو ته ثواب ملوي. دغه رنګ یو سړی دی او هغه چې کوم دی د شپې را پاسې غلا پسې لړ شي د غلا وکړله نو پکار خدا د عقل هم دا تقاضا کوي چې دا عذاب الله پاک ورکوي نو جسم او روح دواړو ته دی ورکوي. د دې یو آسان مثال زموږ علما ذکر کوي وایي چې یو دوه کسان دي یو ړوند دی او یو شل دی په خپو باندې نو یو خپې نشته چې په لاره باندې تګ وکړي او د بل کس سترګې نشته دی یعنې سترګې ړندې دي نظر پکې نشته دی چې دی په لاره باندې لړ شي نو دواړه محتاج دي یو په سترګو باندې محتاج دی بل په خپو باندې نو دواړو سلا وکړه چې یاره زو پلان کیږي چې املوکو باغ دی د املوکو غلا به نو دا ګوډ ورته زه خو تللی نه شم او دا ړوند ورته وي زه هم نه شم تللی نو دوی وي داسې کار به وکړو د دوو نه به یو جوړ کړو ته به زما په دې اوږه باندې کښېنې دی شل ته وي نو زما خو خپې روغې دي صرف سترګې مې ړندې دي او ستا سترګې روغې دي خو خپې دې شلې دي نو تا شل ته وي ته زما د اوږې ته راوخېږه نو زه به چې کوم دی تګ کوم او چې کوم ځای کې خطا کېږم دا وګوره لکه د موټر سایکل شان توره توه نو هغه طرف ته به زه ځم نو اخر به باغ ته ورسو نو دا دواړه چې کوم دی روان شو دا شل یې اوږې ته وختو او ړوند چې کوم دی په اوږه باندې دا شل سور کو دواړه روان شو چې کوم ځای کې ړوند خطا کېږي دی دا وخت تاوي داسې دی باغ طرف اخره کې باغ ته ورسېد املوک یې راوشو کو یا وخوړو یا چې کوم دی ځان سره ونیول په دغه دوران کې چې کوم دی د باغ مالک راغی او هغه سره ښه ډمبر یې لول دی نو د باغ د مالک وی چې یاره داسې کار کومه چې دا شل ومه ځکه دا ټول کار خو ده کړی دی دا ړوند پرېږدمه نو چې شل وي او ړوند پرېږدي نو ټول خلک پوهېږي چې ظلم دی وکړو ظلم یې وکړو که نه ګناه خو دواړو کړی دی شل کړی دی چې کوم دی ړوند کړی دی او که نه دی وایي چې یاره دا شل پرېږدم زه خو خپې نشي دا ړوند به وومه نو بیا هم ظلم کوي پکار دا چې دواړو له سزا ورکړي ځکه دا ګناه دواړو کړی دی نو دک شان په دنیا کې انسان جسم او روح دواړو ګناه کړی دی نو الله پاک جل جلاله به دواړو له سزا ورکړي او کو د دواړو چې کوم دی مثال پته روح او جسم دواړو سخت برداشت کړي دي د دین لپاره
تهجد کړی دي، تبلیغ کې تللی دی، جهاد له تللی دی، نو بیا هم الله جل جلاله ډیر انصاف والا ذات دی. نو دواړو لبا انعامات ورکوي، دواړو لبا ورکوي، هم به جسم له ورکوي او هم به روح له ورکوي. نو کو عذاب ملاویږي نو هم به جسم او روح ته ملاویږي، او کو سزا ملاویږي نو هم به روح او جسم دواړو ته ملاویږي. او د دې آیات نه هم معلومیږي چې الله پاک جل فرمایي ولا تقولوا تاسو مو وایي لمن هغه چاته یقتلوا چې قتل کړی شي. نو قتل کیږي روح کو جسم قتل کیږي. لمن هغه چاته الله وی تاسو مو وایي لمن هغه چاته یقتلوا چې قتل کړی شي. نو روح نه قتل کیږي، جسم قتل کیږي. فی سبیل الله پلار د الله کې اموات دي ته مړي مو وایي، دا کم بدنونه چې قتل کړل شي دي نو دي ته مړي مو وایي، بل احیاء بلکې دا ژوند دي عند ربهم، بل احیاء بلکې دا ژوند دي ولکن لا تشعرون، لیکن تاسو د دوی په ژوند باندې چې کوم دي شعور نه لرئ، تاسو نه پوهیږئ. نو الله پاک جل جلاله دا چې کوم دي ژوند دي نو یو د عام مړو حیات دی، د عام مړو په قبر کې ژوند دی، د عالم برزخ وي، د برزخ ژوندۍ وته وي. نو یو د عام مړو ژوند دی، یو د شهداو ژوند دی. نو د شهداو دا ژوند چې دی د عام مړو نه مختلف دی، ځکه د شهید چې کله دی په اخلاص سره شهید شي وي د بدن خاورې نه خرابوي. نو د د درجه چې کوم دی د عام مړو نه جدا ده، د د حیات مضبوط دی، د جسم او د روح ته تعلق چې کوم دی دا مضبوط دی. نو د دې وجه نه چې د چا د روح او د جسم تعلق څومره مضبوط وي دومره الله پاک جل جلاله د بدن نه خرابوي او دته د حیات په اعلی طریقې سره حاصل. په عراق کې څو وخت مخکې چې کوم دی د صحابه کرامو قبرونه ښکار شي 1932 کې تقریبا په عراق کې. نو په عراق کې هغه بادشاہ ته به صحابي چې کوم دی په خوب کې راتلو چې د دریې دجلې د هغې اوبه مونږ ته را روانې دي، مونږ خرابوي درنه، مونږ چې کوم دی راوباسه. بار بار به چې کوم دی دا خوب لیدو. حضرت حذیفه رضی الله عنه په دغې صحابه کرامو کې دوه صحابه کرام، یو حضرت حذیفه رضی الله عنه او دا بل جابر بن عبد الله رضی الله عنه. نو دې دواړه به د عراق د بادشاہ ته په خوب کې راتلل چې مونږ د دې ځای نه وباسه، د دریای دجلې اوبه چې کوم دی راځي مونږ خرابوي درنه. نو بار بار به دا خوب لیدو. نو هغه چې خپل علماو سره مشوره وکړله نو هغې ورته وي چې ټیک ته. نو د هغې بعضې علما او بعضې خلک په حج کې وو، د حج ورځې وي. نو هغې ورته وي چې مونږ ته لږ غونډه کې صبر وکړه چې مونږ د نیک کار کې الله پاک زمونږ نه هم حصه واخلي او مونږ هم د صحابه کرامو د دې چې کوم دی زیارت وکړو. نو وی چې کله د هغې قبرونه کولاو کړل که نه نو د هغې بلکل صحیح سالم پراته وي، داسې پراته وو لکه چې په دې سات د دې نه چې کوم دی ساه وتي. ډېر خلک د هغې په لیدو باندې مسلمانان شو. بیا یو ډاکټر راغی، هغه چې وکتل سترګې مبارکې د هغې غړېدلې وي. هغه وی چې په دې کې د انسان چې کله د ځنکدن په حالت کې اخري ساه پاتې که نه په سترګو کې، نو د دې په سترګو کې هغه ساه اوس هم پاتې دی. نو په هغې باندې ډېر خلک مسلمانان شو. څومره چې دغه تعلق مضبوط الله پاک. بجلیګر مولوي صاحب د رحمان بابا روزه پرېوتې وه، هغه یو شعر ویلو چې امانت په دلحد په منځ کې اوسي څوک چې اوسي امانت په دې دنیا کې، یا امانت په دلحد په منځ کې پروت دي څوک چې ځان کې امانت په دې دنیا کې. دا شان یو شعر دی، خو مطلب یې دا چې څوک ځان په دنیا کې د ګناه نه محفوظ وساتي الله به په لحد کې امانت ساتي. نو هغه ما د بجلیګر مولوي صاحب په خپله بیان کې دا خبره کوله، وی ما د هغه روزه پرېوته 300 کاله شو. نو ما د هغه قبر مبارک ته چې کوم دی کته لاس ورښکته کړو، نو چې ما وکتل نو د ګیرې نه د غسل هغه اوبه څڅېد. نو د شهداو حیات چې کوم دی دا اعلی حیات دی، او بیا د شهداو د حیات نه مضبوط حیات دا د انبیاء علیهم الصلاة والسلام دی. ځکه چې یو سړی شهید شي نو دی خو ژوندی دی، الله وي دی ژوندی دی، خو ستاسو د په ژوند باندې نه پوهېږي. خو بیا هم د شهید چې کله یو سړی شهید شو د ده بیبي نکاح کولی شي د عدت نه وروستو. خو د ده بیبي پاتې شوه، بیبي په خېټه باندې ماشوم حامله وه، نو دا بیا عدت تیري تر ماشوم پیدا کېدو پورې. چې کله ماشوم پیدا شي د هغې نه وروستو د شهید بیبي نکاح کولی شي. او که نه ماشوم یې په خېټه باندې نه وي نو بیا 4 میاشتې او 10 ورځې دا بیبي به چې کوم دی عدت تیري، په دې کې به نکاح نه کوي، په دې کې به دا په خپل کور کې پاتې کېږي، بې ضرورت او بهر نه وځي. که ضرورت وي دروازې بیا وتلی شي، که نور څه کې د ګټې وټې نه نوکري کړي یا څه نور څه کار کوي ځان له حلال، نو د هغې دپاره وتلی شي، خو د ورځې یا ډاکټر له تللی شي، خو د شپې او بل ځای چې کوم دی نه تېري. نو 4 میاشتې 10 ورځې پس بیا دا چې کوم دی د بل چا سره نکاح کولی شي. دقه رنګ د شهید مال چې کوم پاتې شي نو هغه به وارثان اخلي، هغه به چې کوم دی میراث په تقسیمیږي. نو خو د دې نه اوچت حیات د انبیاء علیهم الصلاة والسلام. د دې وجې نه
چې هغه ته دغه حیات په اعلی طریقې سره حاصل دي، د هغه د روح او د جسم تعلق ډیر مضبوط دی او هغه ته ډیر اعلی قسم حیات پیغمبرانو ته چې کوم دي دا حاصل دي. ځکه شهید ته چې کوم حیات حاصل دي دا پیغمبرانو د تابعدارۍ د وجې نه حاصل دي. لکه څنګه چې موږ ستورو ته رڼا حاصله ده د نور د سپوږمۍ د وجې نه، یا د نور شو د سپوږمۍ د وجې نه شوه ستورو ته، نو ستوري خو لږه رڼا کوي، خو چې دې ته د کوم څیز د وجې هغه رڼا حاصله ده نو هغه څیز په خپله باندې ډېر زیات روښانه وي. نو دغه شان شهیدانو ته چې کوم حیات حاصل دي، کوم ژوند حاصل دي، کوم مرتبه حاصله ده، نو دا د انبیا علیهم السلام د تابعدارۍ د وجې نه ده. نو انبیا علیه السلام به هغې ته اعلی قسم حیات حاصل دي. د دې وجې نه د پیغمبرانو بیبیانې چې کله پیغمبر وفات شي د دنیا نه رخصت شي، نو د پیغمبر بیبي سره امتي نکاح نشي کولی، او دغه رنګې د پیغمبر میراث نه تقسیمیږي، هغه بیت المال ته ځي. ځکه چې ژوندی دی نو د ژوندي مثال یو سړی ژوندی دی دغه میراث خو نه تقسیمیږي. دغه رنګې یو سړی ژوندی دی نو که 100 کاله وشو خو د بیبي بل چا سره نکاح نشي کولی تر څو چې د پته نه لګي چې دی مړ دی او ژوندی دی. نو تر کومه چې یو سړی ژوندی نه میراث تقسیمیږي او نه چې کوم دی بیبي بل چا سره نکاح کولی شي. نو انبیا علیهم السلام په اعلی طریقې سره هغې ته د قبر د برزخ ته حیات حاصل دی. نو د دې وجې نه انبیا علیهم السلام بیبیانې بل چا سره نکاح هم نشي کولی، د هغې میراث چې کوم دی هم نه تقسیمیږي. او په دې باندې دا نبی علیه السلام په خپله هم فرمایي چې ما بین بیتي و منبري روضة من ریاض الجنه، زما د کوټې او د منبر په منځ کې چې کومه احاطه ده جنت البقیع چې ورته وایي، نو دا د جنت د ټوکرو نه یوه ټوکړه ده. په جنت کې یو ژوندي اوسېږي، مړي نه اوسېږي. دغه رنګې نبي علیه السلام فرمایي چې الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون ویرزقون، انبیا په خپلو قبرونو کې ژوندي دي او دی چې کوم دی په خپلو قبرونو کې منځونه کوي، دی ته رزق ورکولی شي انبیا علیهم السلام. نو هغې د اعلی قسم حیات انبیا علیهم السلام ته حاصل دی. او دا آیت باره کې نبی علیه السلام فرمایي چې من صلى علی عند قبر سمعته ومن صلى علی من بعید اعلمته. نبی علیہ السلام فرمایي چې ما باندې څوک درود شریف د لرې نه ووایي، د لرې نه، نو فرشتې الله پاک مقرر کړي دي هغه ما ته راورسي. او چې څوک زما د قبر خوا ته څوک درود شریف ووایي، نبی علیہ السلام فرمایي زه اورم او د هغې جواب زه ورکړم. بعضې خلک وایي د نبی علیہ السلام روح د دنیا کې میلاد ته حاضري کوي، یا چې کوم دی مجلس ته حاضري کوي، یا درود شریف ته حاضري کوي، وایي دا غلطه ده. په دې کې د نبی علیہ السلام عزت نه دی، په دې کې د نبی السلام ګستاخي ده. یو سړی درود شریف ووایي نو دا فرشتې رسي هلته کې، نبی اسلام په درود شریف پسې په خپله نه راځي. بعضې خلک دا یو سوال چې کوم دی په دغه کې د یو عالم نه کړی دی که نه، چې لکه میلاد شریف ته د نبی اسلام روح راځي که نه راځي، دا خو عزت نه، هغه ورته وایي چې دا عزت نه دی بلکې دا ګستاخي ده د نبی علیه السلام. ځکه چې ته چاله ډالۍ چې کوم دی یو ګفټ تیار کړي او چاله یې ورکړي او هغې وله ووځي چې دا ستاسو تحفه ده، تاسو ته چا رالیږلې ده، نو په دې کې د سړي عزت ډېر دی، او که نه په دې کې ډېر دی چې تا چاله یو تحفه تیاره کړي او هغه د ټلیفون کې ژر تحفه دې اوسه، چې هغه بس په خپله راشي، نو دې کې دومره د عزت نشته دی، بلکې په دې خبره کې ډېر عزت دی چې ته چاله ورکړې هغې ورته ورسي. نو دغه شان فرشتې الله پاک مقرر کړي دي، هغه نبی علیه السلام له د درود شریف چې کوم دی ډالۍ وړي چې پلانکي د پلانکي زوی په تاسو باندې سلام ووایي، نبی علیه السلام د هغه ځای نه سلام جواب کوي. نو انبیا علیهم السلام دا په خپلو قبرونو کې ژوندي دي او دوی په خپلو قبرونو کې منځونه هم کوي، خو حیات یې داسې نه دی لکه د دنیا په شان. لکه دنیا کې یو سړی مونځ کوي د ثواب دپاره، په د قبر په مونځ باندې ثواب نه میلاوي. دلته کې انسان ته د خوراک څښاک ضرورت پیښیږي، پیغمبرانو ته په قبر کې د حیات په قبر کې د خوراک څښاک ضرورت نه پیښیږي، خو خوراک کوي خو تلذذن یې کوي، د خوند دپاره کوي، د مزې دپاره الله پاک ورکوي. نور هغې ته د دنیا په شان څنګه چې په دنیا کې انسان ته د خوراک د وړو بولو د لویو بولو، بعضې خلک دا اعتراض کوي چې اولیا انبیا ژوندي علیاذ بالله د دې لویو واړه بول چېرته ځي. نو یو کس هغه نه چا دا تپوس وکړو تاسو چې وایئ عیسی علیه السلام ژوندی دی په اسمانونو کې، زموږ عقیده چې عیسی علیه السلام الله پاک ژوندی اوچت کړی دی او قرب قیامت کې بیا راځي، چې کله قیامت رانږدې شي راځي به عیسی علیه السلام به دجال وجني. نو هغه ورته وایي داسې کار دی، تاسو چې عیسی علیه السلام په اسمانونو کې دی، هلته خو جنتي ماحول دی، نو هغه لوی واړه بول چرته کوي. نو هغه ورته کاته کاته وي ته چې د مور په ګېډه کې ستا لوی واړه بول چرته کوي. او دا خبره خو منې که نه چې جنت کې به خوراک خو لوی واړه بول بني، نو الله پاک په دې باندې هم قادر چې اسمانونو کې الله پاک هغه دغه سیستم دغه کړي. یو کس هغه قادیاني سره مناظره وه،
نو هغه ورته وی جی تاسو عیسی علی السلام ژوند دی وی زه اسمانونو نو سلام او وګوره ما وکړه وی عیسی علی السلام نو ولته کی عالم ورته ذکر دی ته زستان لګروست لړم عیسی علی السلام سره ملاقات شو هغه ته تاسو یو ډون را لګلو غیر شابه راکاته خو زینې دي درم نو انبیاء علیهم السلام ته حیات په اعلی طریقې سره حاصل لې نو عام مړو ته حیات حاصل لې خدای تعلق دومره مضبوط نه وي بیا شهدا ته د عام مړو نه په اعلی طریقې سره حیات حاصل لې او بیا انبیاء علیهم السلام ته په ډیر لوی اعلی طریقې سره ځکه نبی علیہ السلام ته الله فرمای وللآخرة خیر لك من الاولى ستا اخیری حالت ورستانه حالت په دړومبینه بهتر وي ستا اخیری حالت په دړومبینه بهتر وي دنیا د حالت نه د نبی علیہ السلام د ژوند الله پاک ورکړل دی انبیاء علیه السلام ته چې په کائنات کې بل چاته نه دی ورکړل د دنیا د ژوند نه د ژوند بهتر دی خو د دنیا په شان نه دی ځکه هغه برزخی حالت او ولکن لا تشعرون الله وی تاسو په دې ژوند باندې نه پوهیږئ که سړی قبر اوس پړي او یې دې کې نه عذاب شته نه ثواب شته دي نو الله ولکن لا تشعرون تاسو شعور نه لرئ په دې باندې الله پاک پوهیږي الله پاک فرمایي ولا تقولوا او تاسو مو وایي لمن دها چا بارک یقتلوا چې قتل کړلی شي فی سبیل الله شهیدان کړلی شي فی سبیل الله په لار د الله کې اموات مړي بل احیاء بلکې ژوندي دي ولكن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ تاسو شعور نه لرئ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله وفات کېدون د وفات په وخت باندې وصیت وکړ نبی علیه السلام د حضرت عائشہ ابه په کوټه کې دفن دي فی طرف ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه دفن دي او ګس طرف ته عمر فاروق رضی الله عنه دفن دي او چې کله ورپاسی نو یو لاس په حضرت ابوبکر صدیق او دویم به په حضرت عمر فاروق اچوري میدان حشر ته نبی علیہ السلام روان او نبی علیہ السلام ته ابو بکر صدیق او عمر فاروق ته ویم او بکر ته ابو بکر ته زما د خي طرف پاسه او عمر رضی الله عنه عمر ته زما د ګس طرف پاسه بلال ته زما د خپونه پاسه چې کله ابو بکر صدیق رضی الله وفات کېدون وصیت وکړو وی چې کله زه وفات شمه او زما جنازه واله او د نبی علیہ السلام روزي مبارک ته وړې نو لومبي به د نبی علیہ السلام نه اجازه وغواړي چې کله د اجازت وغواړئ او تاسو ته اجازت میلاو شو دروازه ته کولو شوله نو بس بیا ما دنه دفن کړئ او کنه دروازه کولو نه شوله اجازت میلاو نه شو بیا ما نه دفن کوئ چې کله ابوبکر صدیق وفات شو او صحابه جنازه واغستله او څنګه د حضرت عائشہ به کوټه کې نبی سم دفن دي نبی سلام روزي مبارک ته ورسېد نو الته کې اجازت وغوښتو چې الله پیغمبره ابوبکر صدیق چې کوم دې مونږ راوړې دي تاسو سره دغه دفن کو کنه وی دروازه ته په خپل باندې کولو شو او د روزي مبارک نه आवाज راغی چې دوست د دوست سره ملاو کی هغه نه پس ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه الته کې دفن او حضرت علی رضی الله عنه فرمای چې یو باندې چې د نبی علیه السلام د مرګ نه 3 ورځې پس راغی او چې کله 3 ورځې پس راغی دا آیات لستو ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب الرحیم الله پاک فرمای یو ګناګار د ګناه کول نه پس نبی علیه السلام دوی تعالی راشي ته اغلم بخنه وغواړي په خپل ځان له بخنه وغواړي نو الله پاک په معاف کی وی 3 ورځې پس دا باندې شي راغی او دا آیات هم لستو وی چې یا الله پاکه تا خو د نبی سلام دوی شه د الله پیغمبر تاسو خو الله پاک وعده کړی دا چې ته چاله مغفرت وغواړي او کس په خپل باندې مغفرت وغواړي نو الله پاک وسره وعده کړی چې دا کس په زبخم زما د لپاره مغفرت وغواړه وی جړلی او د نبی علیه السلام روزه مبارکه سره ولاړو حضرت علی رضی الله عنه فرمایي وی د روزه مبارکه نو ته आवाज راغی چې غفر لك ستا بخنه وکړل شو وی دا هغه کوم دی بخنه وکړل شو نو دا حیات انبیاء علیهم السلام د په اعلی طریقې سره حاصل دي ولا تقولوا او تاسو مو لمن ده چا بارک یقتلوا چې قتل کړل شي فی سبیل الله په لار د الله کې اموات مړي بل احیاء بلکې ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو شعور نه لرئ ولنبلونکم او ضرور ومنګ ازمایو تاسو امتحان به الو تاسو بشیء پس سیس کې پس ناز سیس کې من الخوف د ویرینا للعدو د یرینا الله پاک وی تاسو مو د سینې په دوه خامخا بس تاسو امتحان اخلو دشمن د یرینا من الخوف للعدو تفسیر جلالین للعدو یعنی دشمن چې تاسو د دشمن نو یروي په حالت جنگ کې یا په عامو حالاتو کې
من الخوف دو يرنا فيرك هو امتحان أخلو والجوع أو باللوغا كي والجوع فكهت بصورت كي طبعا دي لوغا رالا طبعا دي غريبي رالا طبعا دي كهت راغي فدي صورت كي بدهم امتحانه ونقص من الأموال أو دمالونو دكمي بصورت كي ونقص من الأموال أو شكل مال در لكم دركو يعني لغ مال دركو فدي صورت كي بمستمن امتحان أخلو والأنفس أو بنفسونو كي يعني تاسو په جانونو چې کومه سخت راشي بیماری رااله تا ته تکلیف ورسېدو تاسو کې څوک مړ شو والانفس په نفسونو کې په جانونو کې هم تاسو امتحان اخلو په دې صورت کې هم امتحان اخلو والثمرات او په میوو کې نو په میوو کې په دې باندې چې کله افات راشي د پاسه نه په غلې او شي څه په میوو باندې هغه ختم شي یا کم شي په دې حالت کې هم امتحان اخلو یاره در باندې رااله ته چا طرف ته متوجه کیږي الله طرف ته متوجه کیږي او کنه ولوګ در باندې رااله په دې باندې صبر کوي او کنه غیر وي دغه رنګ مال مې د کم درکو افت مې در باندې راوستو میوه مې د خراب کړي په دې ټولو صورتونو کې الله پاک وایي موږ تاسو امتحان خامخا اخلو والثمرات او په میوو کې وبشر الصابرین او زیر دې د صبر کوونکو د پاره چې چا په دې دغه کې کوم نه صبر وکړي د یاري په حالت کې صبر وکړه الله طرف ته رجوع وکړه د لوګي په حالت کې صبر وکړو الله طرف ته رجوع وکړه او د مالونو د کمی په صورت کې چې کوم دی صبر وکړو او الله طرف ته رجوع وکړه او دغه رنګ د په نفس باندې سخت رااله بیماری پیراله یا د دې په کور کې ماشوم وفات شو یا لوی وفات شو رشتہ دار وفات شو په دغه حالت کې د صبر وکړو الله طرف ته رجوع وکړه دغه رنګ میوي وي هغه باندې ګلای رااله اپت پیراغي او د خلینو خراب کلمات اون باسل بلکې باغی باندې صبر وکړو او هغه د الله د طرف نه وګڼل نو وبشر الصابرین د صبر کوونکو د پاره زیر د شي د جنت زیر دي ته الله پاک جنت ورکی د صبر په بدله کې الذين وس الصابرین خي چې صابرین سو خلق دي الذين دها خلق دي اذا اصابتهم هر کله چې ورسیږي دوی ته مصیبت سم مصیبت قالوا دوی وای انا لله بشک من خاص ته الله یو وانا الیه انا لله بشک من د الله یو من د الله غلامان یو العبید من غلامان یو د الله پاک من د الله پاک بندگان یو بس دا غي اختیار دي چې سره کوي تکلیف وته ورسی دی من د الله بندگان یو د الله غلامان یو بس د الله خوخه چې سره کوي من باغ باندې راځي من په خپنی قالوا دی وای انا لله بشک من د الله یو وانا او بشک من الیه طرف ته راجعون رجوع کوون کیو واپس کیدون کیو من طرف ته واپس کیدون کیو اولئک هم دا هلکتی علیهم جبدوی باندې صلوات بخاص رحمتون وی من ربهم د دوی د رب د طرفنا یا مهربانه وی یا خاص رحمتون وی من ربهم د دوی د رب د طرفنا ورحمت او عام رحمتون بوی تفسیر جلالین د صلات تفسیر په مغفرت سره کړی دی تفسیر جلالین صلات مراد مغفرت ته چې الله پاک په دې خلکو مغفرت وکي ورحمت نعمت ته چې الله بوله ګناهونه معاف کی او نعمتونه بولهم الله پاک ور تفسیر جلالین او بعض مفسرین وی چې صلات خاص مهرباني دي د الله پاک او د رحمت عام مهرباني دي اولئک دها هلکتی علیهم جبدوی باندې صلات خاص رحمتونه دي من ربهم د دوی د رب د طرفنا صلات چې مغفرت ته من ربهم د دوی د رب د طرفنا ورحمت او رحمت یعنی نعمت دی د دوی د رب د طرفنا واولئک هم او هم دا هلک المهتدون هدایت مندون کیدي دا هلک هدایت مندون کیدي دا الله پاک جل جلاله د نتیجه ذکر کړه چې دا هغه خلق دي چې دې ته تکلیف ورسی نو دی وی انا لله و انا الیه راجعون نو په هر مصیبت کې انسان لپاره چې انا لله و انا الیه راجعون وي دنه کو چتا د جیب ته لاس کې د سره په یو جیب کې پیسې وي هغه بل جیب ته یخي او دې کله لاس کې کتا وګور زما پیسې نشته دی انا لله و انا الیه راجعون نو په دې وته الله پاک اجر ورکړي حضرت عائشہ رضی الله عنها نبی علیہ السلام ناس دی دیوته مړه شو نبی علیہ السلام انا لله و انا الیه راجعون حضرت عائشہ رضی الله عنها الله پیغمبر دا دیو مړه شو لسوک مړ نه دی نبی علیہ السلام ته فرمایل چې هر هغه کار چې انسان په خپشي
او دته په تکلیف ورسی نو په هغه حالاتو کې انا لله و انا الیه راجعون ویل پکار دي چې دې معنی ده چې موږ خاص ته الله یو او هغه طرف ته چې کوم دی ورته صرف د مرګ په حالت کې نه چې سړی مړ شي موږ انا لله و انا الیه راجعون بلکې په هر حالت کې چې تکلیف ورسی دې په یو خبره باندې خپه شي دې پریشان شي دله پکار دي چې انا لله و انا الیه راجعون وي الله پاک جل جلاله دل اجر ورکی په دې باندې ولا تقولوا تاسموا لمن دها چا بارک دی یقتلوا چې قتل کړی شي فی سبیل الله بلار د الله کی اموات مړي بل احیاء بلکې ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو شعور نه لرئ د دوی په ژوند باندې ولنبلونکم ضرور به ضرور من امتحان اخلو تاسو بشیء بس سیس کې من الخوف د ویرنا للعدو د دشمننا والجوع او د لوګینا ونقص من الاموال ادم مالونو په کمی سره والانفس او په نفسونو کې والثمرات او په میوو کې وبشر الصابرین او زیر دې صبر کوونکو د پاره د جنت الذين صبر کوونکي خلق دي اذا هر کله اصابتهم چې ورسیږي دوی ته مصیبت س تکلیف قالو دوی وای انا لله بشک موږ د الله یو و انا الیه بشک موږ هغه طرف ته راجعون واپس کیدونکي یو اولئک دها هلک دی علیهم چې بدوی باندې صلوات خاص رحمت ندی من ربهم د دوی د رب د طرفنا ورحمت او عام رحمت ندی واولئک هم دا هلک المهتدون هدایت مندون گیری ولا تقولوا تاسموا لمن دها چا بارک یقتلوا چې قتل کړی شي فی سبیل الله بلار د الله کی اموات مړي بل احیاء بلکې ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن دا شعور نه لري ولنبلونکم ضرور بالضرور من ازمایو من به امتحان اخلص تاسو بشیء بس سیس کی من الخوف د يرنا والجوع ومن الخوف د يرنا والجوع د لوګنا ونقص من الاموال د مالونو په قمیسرا والانفس او د نفسونو والثمرات او د میوونه وبشر الصابرین او زیر دې صبر کوونکو د پاره الذين صبر کوونکي ها هلک دي اذا اصابتهم هر کله چې ورسیږي دوی ته مصیبت قالوا دوی وای انا لله بشک من د الله یو و انا الیه بشک من ها طرف ته راجعون رجوع کوونکي یو واپس کیدونکي یو اولئک د هلک دي علیهم چې بدوی باندې صلوات خاص مهرباني دي من ربهم د دوی د رب د طرفنا ورحمت او عام مهرباني دي یا خاص رحمتونه او عام رحمتونه خاص مهرباني عام مهرباني اولئک هم دا هلک دي المهتدون هدایت مندون کی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إله العالمين زمون رازش له زمون لوی وړ ټول ګناهونه معاف کړي إله العالمين سمره غلطي کوتاهي زمون راغلي مونږ ته معاف کړي مونږ د صحیح د قرآن د تفسیر ترجمه کول توفیق او طاقت راکړي إله العالمین څومره ملګري راغلي دي ټولو ته د قرآن فوها د قرآن فهم ورکړي إله العالمین موږ په قرآن مجید باندې پوهه کړي په دې د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الله ستا لوی قرآن مجید د الله زموږ زړونه سخا دي إله العالمین ستا قانون دا دی چې پاک شي د پلیت سره نه یو ځای کې إله العالمین د پاک کلام په برکت سره زموږ زړونه پاک کړي د قرآن ورته راولي إله العالمین زموږ زړونه زموږ نفسونه پاک کړي زموږ بدنونه پاک کړي إله العالمین موږ د هر قسمه ګناه نه پاک کړي إله العالمین موږ ټول د هر قسمه ګناه نه بچ وساتي إله العالمین د هر هغې کار نه مو بچ وساتي چې ستا او ستا حبیب صلی الله علیه وسلم پې خفه کېږي د هر هغه ښه کار توفیق او طاقت راکړي چې تا او ستا حبیب صلی الله علیه وسلم پې خوشحالېږي إله العالمین زموږ د ټولو مسلمانانو نه راضي شي إله العالمین زموږ لوی وړه ټول دیندار او قرآن خانه کړي الله زنانه نارینه مو ټول دیندار او قرآن خانه کړي الله په ټولو د حیا او د عزت صادرونه راواچي موږ ټول مسلمانان ته دنیا آخرت کې د کامیابو خوشحالو عزتونو ژوند راکړي دنیا آخرت کې الله موږ ټول د بې عزتۍ د بې پردګۍ د شرم د بې حیا د ژوند نه بچ وساتي مال جان وخو تاڼو تاثیرونو هسپتالونو جیلونو مقدمو کیسونو نه بچ کړي خدای د خپل دین د غلبې لپاره استعمال کړي په ټولو مسلمانانو ورحمېږي خدایه د رحم او د کرم او د احسان معامله ورسره وفرمایي خصوصا د فلسطین مسلمانانو د فتح او کامیابي ورکړي الله د کافرانو د ظالمانو د جابرانو د ظلم نه اخلاص کړي إله العالمین مجاهدینو د فتح او کامیابي ورکړي إله العالمین په کومه خوره باندې چې مجاهدین اړم دي د مالونو جانونو وختونو عزتونو حفاظت فرمایي إله العالمین د کورونو د بیبیانو د بچیانو حفاظت فرمایي
الہ العالمین د هغې په مقابله کې چې کوم کافران دي الله د خپل قهر او د غضب په څپېړه باندې ووهي مسلمانان ته الہ العالمین اخلاص کې الله خاتمه زموږ د ټولو بالخیر او بالایمان کې په وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جبه زموږ دا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول الله